د پاکستان مسلم لیگ نون ساسل شب قدر جنرال سیکرټري مخیب الله عرف ملان خبرې کوم. اول نه د خپل میا نواز شریف او شهباز شریف صاحب شکریه ادا کوم او امیر مقام خان چې زمونږ یو ښه ښکلې دغه شروع کړو ذلوله او زمونږ میا امایون شاه صاحب له وزې ورکړې چې ذلي مشر یې هغه هغسې مشر صدر و ذلي خدای د دې ټولو محکمو دغه که مشر که سالار یې که نو مونږ له دې باره کې پریس کانفرنس راوغوښته چېرې مونږ به ده وکړو د دوی شکریه به ادا کړو او مونږ په دې ډېره زیات خوشحال یو چې مونږ سره لکه میا صاحب یې زمونږ مشر که نو میا صاحب زمونږ ډېر ښه لاس دی او په دې باندې مونږ ډېر زیات خوشحال یو. خدای دې زمونږ د امیر مقام خان لا ټولو له عزت نور هم ورکړي او خدای دې د دې نور ورکرو ته مخه کړي چې دا ټولې محکمې ټول ورکر خپل د خپلو بڼو لکه څنګه چې چرګه خپل بچي له بڼو لاندې راولي مونږ له دوی نه دا دغه کوو مطالبه چې ټول بچي دي دا ستا او دا تاسو د دې لاندې راولئ. او زه تاسو بیا بار له دوی شکریه ادا کوم د نواز شریف صاحب او د شهباز شریف او امیر مقام خان سیاره دوی زمونږ دومره د ذلوس او خپل ورکر سې وکتل او باقي دې مله خدای توفیق ورکړي چې زمونږ د دې ورکرو خدمت وکړي او دوی ته سواله کړي دوی ته خپل څه محکمې ورکړي سواله وکړي چې زمونږ دا تحصیل په مخه روان شي. خلک په مخه روان دي مونږ په شا روان یو. هغې وجه دغه ده چې زمونږ ورکر ته چا نظر نه کو که دغه حساب شی شروع شو نو انشاءالله دا زمونږ شب قدر تحصیل به ډېر مخکې لاړ شي. عزتمندو مونږ نن د پریس کانفرنس دې دپاره کوو چې مونږ ضلع چارسده ډېره پسمانده ده او په ضلع چارسده کې چې کومه ده هېڅ ترقي مسلم لیگ ته نه ده میلاو شوې. خو نن امیر مقام صاحب او نواز شریف صاحب د هدایت مطابق میا همایونشان ته چې کومه ده سودا میلاو شوې ده چې هغه د بجلو ده د نورو محکمو ده. موږ د نواز شریف او د امیر مقام صاحب شکریه ادا کوو چې هغوی شب قدر ته او چارسدې ته او تنګي ته چې کوم دی د مسلو حل کولو لپاره مې همایونشاه صاحب چې کومه دی مقرر کړو. عزتمندو شب قدر یو داسې لویه ضلع ده چې دا د دې یو سره چې کوم دی نو ملکان سره لګېدلی دی بل افغانستان سره لګېدلی دی بل خیبر سره لګېدلی په دې کې لوی لوی خلکو په دې کې ډېر مسلمانان وو چې دې نه به ایم پی ای ایم ان ای جوړېده به لیکن صرف د نه تپوس په وجه باندې چې کوم دی هغه خلک نن غیب دی ورک دی او څوک یې تپوس نه کوي. موږ امیر مقام صاحب ته او نواز شریف صاحب ته وایي شب قدر یو لویه علاقه ده دلته د چې کوم دی کارونه وشي د خلک چې کومه دی په پاټو کې شامل کړي د خلکو فریادونه خبرې دې واوري نو موږ چې کوم دی شب قدر به دې کې به ایم پی ای ایم ان ای به جوړېږي. عزتمندو موږ چې کومه دی نو اول چې کوم دی نو دغه ته د امیر مقام صاحب ته دا وایي چې امیر مقام صاحب ته موږ مخکې د احسان الله خان په جلسه کې ویلو چې را شب قدر ته یو دوره وکړه راشه دلته د بجلۍ مسلې دي دلته نورې مسلې دي ته به یې واورې خو رانلې موږ بیا تا ته دعوت درکوو چې د شب قدر یو دوره وکړه ځکه ته د صوبې صدر یې او صوبه چې کومه ده شفا ډېره پسمانده پاتې ده یوازې چې کوم دی سوات او دغه علاقو ته په کومې توجه ورکول نه دي پکار دا ټوله ضلع دا ستا د انډر لاندې ده. عزتمندو موږ مې همایونشاه ته مبارکي هم ورکوو او هغه ته دا هم وایي چې بیا صاحب ته شب قدر ته تنګي ته چارسدې ته چې کوم دی دا ډېر دغه وکړه مخه وکړه ځکه چې دا ډېره پاتې ده. تا ته خو څه میلاو دي یا نه دي میلاو پته موږ ته نه لګي خو بیا هم دا موږ وایي چې تا ته څه میلاویږي یا څه برات میلاویږي د شب قدر کې خامخا چې کوم دی شب قدر کې حساب وه. موږ بل دا هم تا ته وایي چې په دې کومه اوده کې تا ته میلاو شوې ده په دې اوده کې ځان کې د شب قدر نه یو سیم نه چې کوم مسلمانګي ملګری کړه چې هغه تا ته د شب قدر صورتحال وایي. شب قدر کې ډېر مسلمانان دي ته یقین ساته خو موږ ته تپوس نه کوو موږ ځکه تپوس نه کوو چې موږ سره اوده نشته موږ سره مراعات نشته موږ سره نوکري نشته نو هغه چې کوم دی موږ نه ټول ناراضه دي. که ته چېرته رالي یا د امیر مقام راواسته یا د نورو عهدهداران څوک راوستل نو انشاءالله دومره خلک به راغونډ شي. نن نه تقریبا چې احسان الله خان د وټونو په دوران کې پخوا زمانه کې موږ په شب قدر کې د مسلم لیګ یو جلسه کړې وه چې په هغه کې زرونه خلک دومره مسلمانانو خو نن چې کوم دی نه تپوس په وجه باندې نشته. نو موږ بیا هم تا ته دا وایي
چې ته شب قدر ته توجه ورکړه چې شب قدر پښتانه خلک دی دلته چې کوم دی ډېر ښه قومونه دي مومند دي علمزي دي شوقدري دي دواوه ده دا ټول خلک چې کوم دی دلته آباد دي دې کې ډېر ښه پښتانه دي نورو ضلعو په مقابله کې او بیا موږ دا وایي چې دغه دا مسلم لیگ چې کومه ده که نه هر وخت چې کوم دی شانه به شانه نورو ضلعو سره چلېدلی دی شب قدره موږ هغه جلسه کې شامل شوي هر سړی استقبال هم کړی دی او هرې جلسې ته تلي او دومره قربان هم کړي چې زه خپل ځان چې کوم زه دا وایم چې زه پیدایشي مسلم لیګ یم پیدایشي زه بالکل مسلم لیګ کې راغلی یم چې پیدا شوی یم او نن ترکه پورې یم ما سره کارډونه راسته دي ما سره هر څه دي دا چې د اندور ملګري دغه شانتي د ملګرو پسې 20 ځله نورې پارټۍ رالي لیکن بیا دوی غاړه کوي نه خو دا دغه خپل هغه ما خپل مشنې ټینګ کړی دی او چې کوم بلې پارټۍ ته لاړ نه شو ما چې په خپله جمعیت والا جماعت اسلامي والا نیشتر والا دا ټول راغلي دي یقین ساته چې ما انکار کړی چې ما به دا پارټۍ کې تللی او دا کې به یم نو اخر تاسو لا هم غیرت پکار دی چې موږ دومره غیرت کوو چې تاسو موږ سره غیرت وکړئ او زموږ سره چې کوم دی میلاو شي موږ ته دا هم راکوس کوو چې موږ د شب قدر نه دی وغواړي چې موږ اسلام آباد کې د سره خپلې خبرې وکړو او هغه چې کوم دی موږ د شب قدر او د ضلع چارسدي مسایل دوی ته بیان